څه خلق دی هغوی دا خپله کاته کې اچوي چې دا جی تحریک مونږ چولولی دی. ما د خپل بیان اول کې ویلو دا زمونږ قومي مسله ده. 1974 کې د دې یو بنیادي اهم تحریک چلیدلی دی او زه د دې ګواه نه بلکې چې کم مرکز کې دا کېده 1974 کې د دې کم مرکز و هغه و دارالعلوم تعلیم القرآن راجا بازار راولپنډي مرکز د ختم نبوت د تحریک هغه او ما ته اکابر ټول معلوم دي چې کم کم راتلل به او چا به تقریرونه کول او چې کله 1974 کې د شپې 11 بجې دا غیر مسلم اقلیت قرار شو هغه اعلان د دارالعلوم تعلیم القرآن راجا بازار راولپنډي نه شوی او ما ته سلمان گیلانی تک نظم یاد دی چې بچ بھی گیا پاکستان خدا کا شکر کرو. دا یې نه وایي څوک چې دې تحریک اشاعت توحید و سنت دې کې څه کردار نشته دی. دا زموږ قومي مسله ده. دا اجماعي اجتماعي مسله ده. بعضې رازونه یې زه نشم ښکاره کولی خو بهر کې ډېر داسې خلق چې هغوی ته نن مونږ په جدا جدا نظر ګورو خو په هغې ځایونو کې هغوی هم موجود وو. دا د عقیدې مسله ده او دې کې د اشاعت توحید و سنت بالکل هغه شان کنټریبیوشن شته دی څنګه چې نورو خلقو دی. زموږ استاد محترم شیخ القرآن غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه 3 ورځې هغه مونږ ته درس پرېښودل هغې نه وروسته بیا هغې قاضي شمس الدین رحمه الله راوست د هغې استاد پاتې شي. د هغه انداز ډېر عجیب و غریب و ډېر عالمانه انداز و زمونږ غوندې طالب علمان په هغې نه پوهېدل. شیخ القرآن رحمه الله سره زمونږ رابطه به وه څه چوري چوپ کې نو مونږ شکایت وکړه هغه ته چې مونږ پوه نه شو. هغه بیا قاضي عصمت الله رحمت الله تعالی علیه راوغوښت. الحمدلله زما استاد دی هغه باقي قرآن مونږ د هغه نه ووی. دا د 1974 خبره ده. زه تحریک کې پوره ګرځېدلی ما ته اندازه شته دی چې دا کم ځای نه شروع شوی دی کله شروع شو څنګه شروع شو 74 کې دا ولې دې ځای ته ورسېد. ربوه کې څه وشو دا تاریخ ښودل غواړي. د دې ځای په وساطت زه دا پیغام ورکوم ټولو مشرانو ته چې لله د دې نه خپل کشران خبر کړي. دا په سرسري اوپره تقریرونه نه کېږي او د دې په کتابونو کې چې کوم زهر پراته دي تاسو هغه نه دي لیدلي.